کتونکو سلامونه. علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق لګیا دی د دغه خلکو سره مدد کوي. ګرانو کتونکو په دغه نننۍ دغه زنانه چې زما شاته د تورسرې موجود دي، دا خویندې میاندې دا کونډې، نو دوی له نن موږ چای ورکوو، چای او ورسره چې کوم دی دا ګوتی غوړي ورکوو، ورسره وړه ورکوو. قیصر صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه. دې نه مخکې موږ هسې ماشومان چې هغوی له موږ پیزار او کپړې هم ورکړې، او د هغه وروڼو مننه کومه چې یو ملګري 2000 روپۍ رالیږلي دي کپړو دپاره، او بل چې کوم دی 1400 روپۍ رالیږلي. دا څومره زنانه چې دي نو دوی له موږ پیزار ورکړه، ورم که که نه، او د دوی د بچو له هم چې کوم دی نو موږ پیزار ورکړه. دا ماشومه دومره خوشحاله وه چې زما موبایل یې وغورځوی او پوره 8000 روپۍ نقصان یې راکړه. دې لږ وخت کې داسې وکړه موبایل یې راله مات کړ. نو خو داسې وي زما د موبایل څوک غم کوي، خفه مې ولې چې د ډېر غریبۍ موبایل مې ډېر د غریبۍ موبایل مې او سکرین چې کوم دی نه هغه مکمل مات شو. مات شو که نه؟ مات شو. ستا بچو راله مات بس هغوی د چپړو په خوشحالي وو. بس ځکه یې دا کار شو. څومره وخت نه راځې؟ زما څلورم پنځم کال دی چې راځم. کونډې څو بچي دي؟ څلور. ته ولې خدمت کوې؟ زه ولې خدمت کوم. دا ځان سره ګرځې بس؟ دا ګرځم، خانانو کور کې اوسېږم. یوه جینۍ مې په خدمت ورکړې ده، دا درې راسره دي. او دې یو هلک دی؟ دا یو هلک دی. دې ځای نه تا ته هر څه میلاوي؟ هر څه مې وړي دي، تشه نیم ته دی. ګرانو کتونکو دا نور خو هر څه به کېږي، دا خو د ستاسو کومک او مرستې دي الحمدلله دې خلکو ته روانې دي. په 800 روپۍ باندې صرف دا چای دغه نیم کیلو. دا زما موبایل چې کوم دی که نه، نو لږه د یتیم ماشوم نه خو زه اوس موبایل نشم اخیستی، او په دې موبایل زه ویډیو کومه. نو بس زه تاسو ته مې خپل فریاد واچو. ښه مورې څه به وې؟ زه کامران مور یم. راشه ستاره ماشوم جاړي. ته کوم وخت نه راځې دلته؟ زه ډېر وخت نه راځم. دا څو بچي دي؟ 2. یو مزوره دی او خاوند دی؟ خاوند مې بیمار دی. څه بیمار دی؟ مرګو بیمار دی. او ډېر وخت نه دلته راځي؟ هر سر ته میلاویږي؟ هلته ودرېږه شابه. دا ماشوم تا ته جاړي بیا. ښه مورې زه کامران مور یم. 400 ته چې تاسو هلته به درتلم ورسره به یې راکوله. دا ډېر وخت نه راځو او بس هر څه ته میلاویږي. دا ستاسو عزت وکړي. څو کالونه راځي مورې؟ ډېر وخت نه. 400 کې ستاسو هلته دغه هلته به درتلو، اوس دلته دې راځو. ډېر وخت نه هر څه ته میلاویږي چې څه دغه بس هغه راکوي تاسو. ستا زوی چا ویشتی و که نه؟ زما زوی چې عمل کړی دی او بس هغه کټ شوم، اوس پس دغه نه یم، پاسېدو نه یم، بس چې پاسم سر راباندې ګرځي راغورځېږم. بس چې اریان شو دلته رامنډه کړو، دلته راشو، هېڅ وسیله مې بغیر د الله عصري نه نشته. دا ته ووایه چې ګرانو کتونکو د دې یو معذوره بچی دی او بل یې داسې هېڅوک د ګټې وټې نشته دی، او په پردي کور کې اوسېږي، کرۍ هم نشي ورکولی. لوریانې دي کور کې، لوریانې دي او یو معذوره زوی دی. خورې تا د ماشومې ته دا کپړې ولې داسې اچولي ده؟ دې بشه کپړې نشته؟ تا له به نن مونږ کپړې هم درکړو. ښه جاڼې نه کونډه یم، بچي مې ټول معذوران دي او پردي خدمتونه کوم ټوله ورځ. دقه ژوند مې دی. نو کوم وخت نه راځي؟ 4-5 کاله شو چې راځم. خوشحاله دي ځای نه؟ ولې نه میلاویږي درته څه؟ ورسره میلاویږي. بس دغه شان یوازې یم په خدای په اسره ناست یم. دا 2 کاله وشو چې دلته ځم راځم، هر څه راته میلاویږي. زم دلته زم راځم، 2 لوڼه مې دي او کونډه یم، هر څه راله راکوي. کله یې خاوند وفات شي؟ داسې 2 نیم کالې وشو. 2 نیم کال. دا روژه کې څویم ځل؟ دا مې بس راځم، دا څلورم پنځم ځل مې دی. ګرانو کتونکو څلورم پنځم ځل چاته څه میلاویږي، چاته څه میلاویږي، خو یو سلسله به روانې یو دې نه پس به دا غټو روجو ته دومره لیواله ناست دي، غټو روجو ته چې موږ غټې روجې کور ته یوسو. دا دومره خوشحاله دي ورته. ښه خورې خاوند په دماغه کې الوتلی 3 میاشته او 3 لوریانې مې دي. 3 لوریانې مې دي. خوښه ګرانو کتونکو زه په دې لږې دې خو خورې دی خو راشئ. وړو له خو دې پیزار میلو شو که نه؟ تا چا له پیزار؟ دا مې د هغه وړو واخیستل که نه. تا چا له پیزار واخیست؟ تا واخیست؟ ښه ګرانو کتونکو دا زنانه چې کومه ده په پېښور کې چې کومه دماکه شوې وه، خاوند یې ټکسي ډرایور و، ډېر عزتداره، د کیمرې نه ډېره زیاته دا پکې یاره کوي. خو 3 بچي یې دي، 3 بچي، او خاوند یې په دغه دماکه کې شهید شوی دی.
نو ډېره ضرورتمند ده خو څوک داسې وي چې دې سره دغه کي داسې روز دوه پس تپوس کوه خو چا دلسې امداد رولې چې در کوم یې ښه دې خوا راشه ښه جي تاسو کونډه څو بچي دي 15 بچي دي څومره وخت نه راځي د ډېر وخت نه راځم ورسره کوي راله اوس درته پیزار میلو شو پیزاره مې نو شرط چاله دې واغستل بچوله ښه دې خوا راشي جي تاسو جي ما دا لومبی ځل دی او 15 بچي مې دي او 5000 راته میلاو شو لور لمه دا بوټان واغشتل ته یو جوړه خلول لري بوټانو واغستل پیزار مې ته میلو شو خاوند شته نه خاول مې نشته کنه ویم 15 کال شو چې مړ شوی دی او 15 بچي مې دي ګرانو کتونکو ډېره سخته ده ډېره زیاته سخته ده چې دا ژوند تېري مور را دې خوښه دا مونیسه دا مونیسه دا مونیسه ها دې خوښه دا مونیسه دا مونیسه ها دا مونیسه دا مونیسه راشه دې خواته له دا مونیسه دا مونیسه او لا شغلي دامونيسا 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 ګرانو کتونکو علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن خلکو ته سخت کاری خلکو ته دا ښکاري چې ویدې روجې ورکوي یار وي ته پکې نور څیزونه نه خیانو یاره مونږ خو روزانه لګیو چاله اوړه ورکړې چاله غوړي ورکړې چاله چای ورکړې چاله چیني ورکړې دا تاسو ته ولې نه ښکاري وارخل خو دا ته ښکاري خو نه ښکاري الله ته ښکاري بره د الله کیمره لګېدلې ده د خپل رب نه ډېر خوشحاله چې خدایه یو د فتنې په دې دور کې بل د دې ګرانۍ په دې دور کې د مهنګایۍ په دې دور کې موږ دې دومره کړو چې چا وسیله دې جوړ کړو او چاله درنه څه میلو شي نو زه مننه کوم د قیصر صاحب ستاسو په وجه په دې دغه کې چې کوم دی نو خلکو ته پیزار خو میلو شو او چې اچي نو خو به دوا کوي به دوا کنه ها راشه دې خواته د درې واړه راشه دې خواته تاسو درې واړه راشه تاسو درې والا چې صرف ستاسو دوا ورته قبول شي کنه نور بار څه کیږي ولې چې خدای والا ترقیم ورکړي نور هم کی دوا ورته کوي کنه او ګوډه ته ورته کې طالب د قیصر صاحب د طرف نو اوس کپړې هم در کوم ښه او ته ها دا یتیمان دي پلار نشته ډېره ګرانه وي بغیر پلاره ژوند کول ډېر زیات ګران دي ګرانو کتونکو انشاءالله دا سلسله به مخ په وړاندې بوځو ستاسو تعاون پکار دی مننه خوشحاله